ټولو ملګرو ته مې د زړه د کومې نه درخواست دی ملګرو دا ویډیو دومره شیر کړئ چې د هر مسلمان غوږ ته ورسیږي. او مولانا صاحب چې ویل فیصلې اب ایوان میں نہیں میدان میں، فیصلې په میدان کې کیږي. نو هغه دی د میدان فیصله مولیده چې قاضي پایز عیسی د هغې په فیصله باندې د میدان نه رد وکړو، او انشاءالله تعالی دا فیصله دا ناکامه ده. دا به انشاءالله تعالی دا فیصله دا به مخکې نه ځي، په دې فیصله به عمل نه کیږي چې کومه قاضي پایز عیسی کړې ده. ملګرو مولانا صاحب ټولو ائمو ته پیغام ورکړی دی چې ټول ائمه سبا د جمعې په ورځ ټول په خپلو جماعتونو کې د قادیاني خلاف آواز اوچت کوي، قادیاني خلاف آواز اوچت کوي، د قادیاني خلاف بیان وکوي او د دغه فیصلې تردید وکوي. ټولو ائمو ته مې درخواست دی چې تاسو د نرۍ اظهار وکوي، تاسو د نرتوب اظهار وکوي، تاسو د غیرت اظهار وکوي، تاسو د مسلمانۍ او خلکو له مسلمان له په ذهن کې د قادیانیت د پرچار نه نفرت پیدا کوي. تاسو چې کوم دی د عوامو په ذهنونو کې قادیاني دا ملعون لعین دا زندیق دا حرامي دا خنزیر، د دې خنزیر په باره کې د خلکو په ذهنونو کې خبرې ور واچوئ چې دا بدترین کافر دی، دا بدترین په مخ ته ځمکه بدترین خنزیر دی قادیاني. د قادیاني په باره کې تاسو بیان وکئ، د قادیانیانو خلاف بیان وکئ، تاسو چې کوم دی د قادیانیانو د پرچار نه منع وکئ چې زمونږ په ملک پاکستان کې د قادیاني پرچار دی نه کیږي. مولانا صاحب هم ولیدو چې مولانا صاحب په ایوان کې نه دی او په میدان کې دی او بس راوی دنګل وایي زه د دې فیصلې تردید کوم، زه دا فیصله نه منم. دا د مولانا صاحب پاور دی او انشاءالله تعالی په دې فیصله به عمل نه کیږي، دا فیصله به رد کیږي. ګوره که دا علما په اسمبلو کې نه وی نو د قادیانیت پرچار به کېدی، خلکو وایې د ورځې به نه دی 4-5 به درنه قادیانیان کېدی تلی به ده نه، ځکه دا قادیانیان وس دومره روپۍ چلی په پټه دومره روپۍ چلی چې مسلمان یې واغستو او ځای په ځای دیو چې کوم دی خلکو له لکونه کروړونه فارچونرې ټیزیډې لوی لوی ګاړي ورته ورکوي څه دپاره چې دې مسلمانۍ نه واوړي قادیانیت ته راواوړي. نو مولانا صاحب الحمدلله چې زمونږ سربراه زمونږ مشر زمونږ رهنما هغه دغلته په دغه میدان کې موجود دي، انشاءالله تعالی قادیاني به سر اوچت نه کي. د عالم تحفظ ختم نبوت زموږ چې څونه مشران دي انشاءالله تعالی د هغو نه به قادیاني سر اوچت نه کي او انشاءالله تعالی د دې خلاف به مونږ مهم چلو، د دې خلاف به مونږ راوځو. که قادیاني پرچار او که د فیصلې نو انشاءالله تعالی مونږ به روډونه هم بندو، مونږ به ملکونه هم بندو، ځکه قادیاني مونږ نه منو. قادیاني پرچار مونږ په ملک پاکستان کې او په اسلامي ملک کې مونږ سره قادیاني منو نه. قادیاني دا زندیق کافر ملعون دی، خنزیر دی، ځکه دی په کتابونو کې د قادیانیانو په کتابونو کې دیو زمونږ مسلمانانو ته کنځلې کوي، زمونږ مسلمانان کنځي. نو دا خنزیران دي، دا بدترین خنزیران دي، دا بدترین دلګان دي، بغیرته دي، دا بدترین خنزیران دي، له دوی نه بدترین خنزیران نور شته دی نه. او مونږ د قاضي پایز عیسی د هغې صاحب په فیصله مونږ هم تردید کوو او ټولو ائمو ته درخواست دی چې په جمعه کې په دغه فیصله تردید وکئ او د قادیاني خلاف بیان وکئ او خلکو له قادیانیت وښیئ، د قادیانیت نه د خلکو نفرت پیدا کوي او خلک چې کوم دی مسلمانان دا د قادیانیت خلاف ودروي چې د قادیانیت نه خبر شي چې قادیانیت څه شی دی. نو ټولو ملګرو ته مې د زړه د کومې نه درخواست دی ملګرو دا ویډیو دومره شیر کړئ چې د هر مسلمان غوږ ته ورسیږي. هر مسلمان دا غوږ دا د قادیاني خلاف ډک شي او د قادیانیت نه نفرت پیدا شي، ځکه ډېر خلک وسم دي چې یاره په دې فیصله خبره کوي چې چا اورېدلې نه د فیصله او دیو چې کوم دی نو خبرې پې کوي او دیو وایي چې موږ یې تردید کوو. نو ملګرو دا ویډیو در سره ډېره